دا هغه 15 کلمات دي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا 15 کلمات په 15 بيزو باندې نو ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته 15 بيزي ورکولي او هغه دا 15 بيزي پرې خو دي او دا 15 کلمات غوړه کړل. هغه 15 کلمات چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خودلی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته خودل او بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په واسطه باندې ټول امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راورسیدل. دا هغه 15 کلمات دي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا 15 کلمات په 15 بيزو باندې نو ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته 15 بيزي ورکولي او هغه دا 15 بيزي پرې خو دي او دا 15 کلمات غوړه کړل. حضرت سوید بن غفله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې لګل وګ راغله تند فراغله او د لوګي حالت پاغ باندې راغی. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې تلال شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسسیز وغواړه د خوراک سسیز تی وغواړه. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها فقور کې تشریف فرماو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروازه واله حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ام ایمن ته وی چې دا دروازه وهل خو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دی. په دې ټیم باندې دا سره راغله دا خو په دې ټیم باندې چرته نه راغلی. تاسو لاړ شئ چې وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروازه کولاو کړه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دننه تشریف راوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله پاک رسوله فرشتو خوراک چې کم دین هغه خو سبحان الله دی الحمدلله دی الله اکبر دی تسبیحات ویل دي دا دغه خوراک دی زمون خوراک څه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے فاطمه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاندان کې او په بیبیانو کې په یو کور کې د 10 ورځو پورې اور نه دی بل شوی یعنی زمون کرو هم د خوراک سکاک تنظیم هغه کامل طریقې سره نه دی. نو کتا سو غواړي نو زماته چې کم دی په مال غنیمت کې چې کم دی هغه بيزي راغلي دي زبتا ته 15 بيزي درکم او کته غواړي نو زبتا ته 15 هغه کلمات خو چې کله وس ماته حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام هغه راوړلي دي او ماته خودلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل د الله پاک رسول ماته د 15 کلمات خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا 15 کلمات خودل یا اول الاولین ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. دا 15 کلمات ورته خودل حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کله فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کو سچلو شو سدي راوړلو د خوراک سم میلاو شو کنه. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل چې د دې زینت تلوما نو د سره تلوما د دې زینت تلوما د دنیا لپاره تلوما چې دنیا را حاصل شي او د هغه اړې چې راغلم نو آخرت می راوړو یعنی آخرت می حاصل کو. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې تا خو بیا ډیره خګټه وکړه دا ورځ خو ستاره پر بیا ډیره مبارکه دا ډیره خورس پتا باندې راغلی دا. نو دا 15 کلمات دي د دعا د لپاره ډیر زیات بهترین دي. کله چې موږ دعا کوو نو د دې اهتمام پکې ضرور کوو ان شاء الله دې په ذریعہ باندې به زموږ دعاګانې قبليږي.